مونه مبارک زیب چې کوم د حکومت ته وټ ورکو هغه نواز شریف سره اتحاد وکړ د نواز شریف پارټي کې شامل هم شو په دغه کې د پی ټی آی ولا چې کوم ورکرز دي دغه په کوم بنیاد باندې د دې مخالفت پکاده وی کوي او یا د سره یعنی هغه د عمران خان سره څه تړون دی یا د عمران خان د پارټي نه لاړ او کنه یا د عمران خان د پارټي سره څه تعلق لرلو کنه یا د صرف چې کوم دی د پی ټی آی په وجه یا د عمران خان په وجه ګټل دی او کنه دا ټول د سره په دې ویډیو کې وایم او ویډیو ته سره حتمن ریپوسټ کوي ویډیو شیر کوي په دلیل به خبره کوم او بل خبره ده چې د عمران خان سره ظلم او د عمران خان د پارټي سره د ظلم موږ مکمل مخالفت هم کوو د پی ټی آی ورکرز چې کوم دي هغه سره موږ د اظهار یکجهتي هغه زمونږه بالکل اظهار یکجهتي ده هغه سره خو خبره د مبارک زیب کو چې هغه ولې لاړ او پس لاړ یعنی مقصد دغه د چاپ وجه راغله د سمبلی ته سیټي چاپ وجه کټه دي د مبارک زیب چې کوم دی د ریحان زیب د روډ دی هغه د شهادت نه بعد دا وټونو ته ودرېدل اوس هغه د مطلب پی ټی آی ته ورل چې دا سیټ ما ته راکې د ان خو هغه د یا د پی کې د ان خو موږ به چې کوم دی تاسو د پاره چې کوم دی پی ټی آی د پارټي نه ودرېګو خو هغه ولدا سي ونکړه هغه خپل میدان ته دوه کسان نه ودانګول یو ګل ظفر نومو د ان د پاره او ورسره بل لقمان سره امید هغه د پی کې د پاره د پی ټی آی خو د په دغه مقابله کې چې کوم مبارک زیب د هغه دواړه سیټونو ته ودرېدو یعنی مطلب په مقابله کې پی ټی آی ول خپل کاندیدټ ودرول چې په دغه دواړو ته غټ شکست ورکړو په غټ لیډ سره نو هغه نه بعد چې کوم دی دا لاړې دا سوچو کو چې زما د پی ټی آی سره کېنم خو بل اړخ ته پی ټی آی ول وایي چې دا زمونږ په وجه راغلی د عمران خان په وجه راغلی نو زه درته نن وایم چې تاسو د پی ټی آی او د عمران خان په نوم باندې وټ غواړستلو ګل ظفر او لقمان ورسره یو بل قسم چې اختر ګل نامي هغه هم د پی ټی آی په وجه وټ غواړستلو د عمران خان په نوم باندې د عمران خان په پلور باندې نو هغه ولې ونه کاټل بیا یا ګل ظفر هم د علن کې شیر افضل مروتی هم راوسته باجولته د عمران خان په وټ باندې د عمران خان په نوم باندې وټ غواړستو نو بیا هغه دواړو ولې ونه کاټل ګلداد خان بیا ولې وبېلو چې د عمران خان مپلر او د عمران خان په هغه باندې چې کوم د نوم باندې وټ اغستلو بیا بل خبره دلته راځو چې کم دلته یو نثارباز نامې چې کوم کس دی په ام پی هغه هم د نېشنل نه ولاړو خو بیا هم وګټلو پی ټی آی ولته شکست ورکړلو د پی ټی آی هغه ته شکست ورکو یعنی دا مطلب دا چې پی ټی آی ولا دغه نثارباز ته وټ ورکړو خو نن هغه ناسته په نېشنل پارټي کې هغه ناسته په اسمبلی کې په اپوزیشن کې هغه پر خلاف څوک نه غږیږي نو لہذا موږ دا وایو چې دا کوم سیټ راغلی دی دا د همدردۍ په وجه د مبارک زیب ته ملاو شوی او دا د شهید ریحان زیب خان په وجه ها البته پی ټی آی ورکرز اختلاف ضروری دی هغه تنقید هم کولای شي خو په دې بنیاد کولای شي څنګه چې د نېشنل پارټي د نثارباز سره څنګه چې د پیپل پارټي د بلاول بټو د شهباز شریف د سره د نور خلکو سره چې کوم آئینی ترمیم کې وټ ورکړي دغه شان اختلاف تاسو لرل شي کله هم تاسو دا حق نه جوړیږي تاسو دا خبره وکړي چې دا زموږ د پی ټی آی یا د عمران خان په نوم باندې اسمبلی ته تللی دا بالکل غلطه ده دلته چې وټ ملاو شوی دته دا صرف د شهید ریحان زیب خان په وجه د هغې په وینه په وجه باندې چې کوم دی دا دوی ته ملاو شوی دی او د عمران خان په نوم باندې خو ډېر زیات خلک ولاړ دي هغه ولې نه هغو ته ولې نه ملاو شو یعنی مطلب اختر ګل ته یا ګل ظفر ته یا داسې نور کوم دی هغو ته ولې نه شو ملاو خو دا همدردي وه دا د وینې هغه خون مطلب بدله وه چې هغه دې ته ملاو شو نو اوس پوره د حق دی چې دا چېرته تللی شي چېرته نه شي تللی نو په دې کې تاسو اختلاف صرف سیاسي لرلی شي بلکې تاسو دا نه شئ ویلی چې دا د پی ټی آی والا ولاړ اوسئ نو